قابل احترام د ګیرابیس معززین او د علاقې مشرانې، زه د خپل طرف نه تاسو ته سلام پیش کوم. السلام علیکم. او سپیشلی چې کوم موږ د ګیرابیس معززین افیسرز راغلي دي، دا نن پروګرام چې کوم دا د سپیشل د آګاهي اویرنس پروګرام د ګیرابیس ته پر د میشتو سه د علاقې ته دا تقریبا 4-5 میاشتې وشلې چې د ګیرابیس والا دفتر چې کوم دا د ایکسچینج ته راغله ده، او کیدای شي چې ډېر خلک د دغه شي نه خبر نه وي د مې علاقې وال دغه په باره کې دغه آګاهي پروګرام عبدالخالق خان منعقد کو، او مې د دې ډېره شکریه ادا کوي د دغه دفتر پر وړلې ښه یقینا د چې کوم سټرګل کوم کوشش وکړو هغه ته مې سلام پیش کوي. او چونکې تاسې د غونډ د علاقې ول داسې چې د کسان راغلي اوسته تاسې به دا خبره خپله د علاقې شي هغه کې، او کیدای شي ځنه داسې کسان وي چې نه وي خبر، هغه وخت تاسې خبر کې د میډیا په واسطه سره موږ د میډیا شکریه ادا کوي دی و دغه هغه چې کوم دا مقصد دا پیغام د میسج چې کوم د ورسوي د مې علاقې عوامو ته. ګیرابیس د پاکستان یوه داسې منصوبه او داسې د هغه لګیا شوي دو چې کوم د دغه خدمات دي هغه لکه چا نه پټ نه دي، اگر چې ډېره مخکیني لګیا وه خو یې سره فعاله نه وه، ایس دا کم ټایم شی ډېره زیاته فعاله شوله. او د دې خدمات چې کوم دي که غریب ده که بختور ده که ښځینه دي که سړي دي که بچیان دي که ځناور دي که جمادات دي نباتات غونډې ته پره د دې خدمات چې کوم ګیرابیس دي یقینا چې نن سبا چې په پاکستان شي که کومه قابل فخر اداره ده بیا موږ دا ویلی شي چې ګیرابیس ده. و ټول پاکستان عوام یقینا چې دا عوام یې ووایي چې 99% نه بلکې 100% خلک چې کوم دي عوام د دې نه خوښ دي او د دې اپریشیټ کوي. زه خو خپله د زړه د تل نه یقینا د دې اپریشیټ کوم، او د دې چې کوم خدمات دي الله دا وکړي چې دغسې مخته آینده دپاره دغه شی جاري وساري وساتي. د دې چې کوم خدمات دي هغه میشتو نه پټ نه دي، صرف او صرف دا چې د انسانانو دپاره نه، انسانان خو یقینا چې د دې کوم خدمت داسې خلک دي دومره عاجزان مزدوران ورته ووایي چې داسې کسونه چې منویږه هملته غریبان څه طریقانې هغې دپاره خو دا بالکل یو داسې الله رب العالمین یو رحمت ورته ووایه چې هروسته د میشتو ټولې دپاره هغه خو خود خو سره چې کوم دي د ځناورو دپاره د مرغیانو دپاره د معنې داسې د هغه ورته ووایه د مشینري دپاره. یوه ورځ مې کتل په سیلابۍ شي لکه دي چې کومې قرباني دي نیره مطلب دی غریبانو ډېره قرباني دا وکړه دي په شهیدان شول ډېر د دې چې کوم اهلکار دي شهیدان شول په شی. نو لکه دی چې څومره صفات یا سړی وکړي زه وي چې هغه ډېر کام وي مو سره خپل د دې چې څومره هغه دا په الفاظ شی نه شروع وستی بې انتها د دې خدمات دي میش حکومت پاکستان یقینا چې دا ډېره لایق تحسین کارنامه ده. ویس بالخصوص چې دا هغې یې کړله فعال یې کړله د دغه ډېر مې علاقې ته فایده ورسېدله. نو موږ د میډیا په واسطت سره د خپل علاقې ته وایي چې دا میشتو سې په غریولې شی د ایکسچینج په هغه شی د دې هغه دو چې چاته څه قسم څه ټیمه ضرورت پیښیدای شي شپې وي نیمې شپې ډېر یې داسې غریب خلک چې شپې هغه نه وي ورسره د ګاډیو نه انتظام نه لنډ دي ته ګنټې وکړه بس دې ځایونه ورسوي. نو د دې لپاره به دې ته هغه کوي خو ورسره زه دا یو درخواست دغه کوم چې به داسې معمولي غوندې هغه که به وي دا پیشنټ بیمار وي چا داسې چې میشتو سې پاس شیز خو الحمدلله هر چا څنګه ډاکټران موجود دي بیا دې ډېره مله داسې چې به هغه میشتو سې ټلیفون ورته وکړي اگر چې هغه پیشنټ دومره سیریس نه وي به د دې چې حکیم په دغه ټایم شي بل داسې سیریس پیشنټ یا ایمرجنسي ورته هغه شي به هغه میږ ونه ضایع کړي په دغه معمولي هغه باندې به میشتو سې دغه فرضیه جوړوي چې بلش کې دغه شي د دې دا خیال وساتي چې به داسې معمولي غوندې هغه چې ایمرجنسي فرسټ ایډ مې ورته وي هغه به میشتو سې په خپل په علاقې شي فرض کا بلډ پریشر بیمار ده هغه میشتو سې لاندې هغه د کلي شا کتی شي
یا داسې د معدې هغه وي نو به هغې دپاره د دې ته دا تکلیف ورکول په چاران دي بجای د دغه چې دی به هغه په دې بله ایمرجنسي هغه کې وخوري آی به فایده ده په دغه شي به میشتو سانې ولي لکه میشتو ته دا په چار دی چې به د دې ډېر خطر وساتي خیال یې وساتي د دې ډېر خطر وکړي احترام یې وکړي نو دغه شي ډېر خصوصي خیال په چار ده هغې نه بعد خو نره مشران ناست دي خبرې خو به هغه کوي او زه په آخري شه بیا یو ځل بیا د دې شکریه ادا کوم د ګیرابای سره چې د دې او د عوامو چې کومه یوه رابطه ده یک جان و دو قلب الخبره ده د هغې رشته دو سره او الله رب العالمین د دې ته دغه خدمت توفیق ورکوي بدله د خدای یقینا د خدمت ډېر لوی خواندمي به خپله د 2015 نه لګیای په دغه فیلډ شه خو د خدمت چې کوم خوند ده او په صحیح په اخلاص سره وکړي او په صفا نیت سره چې کوم خدمت وکړي د هغې به بلکل مثال نشته ده ډېر لوی خوند یې ده او ډېره مهرباني ډېره شکریه